دغه واقعه باره کې راته ووایي چې د الله چې تاسو ته څونه مخکې اطلاع شوې وه دې کې پایار شوې دي او دا تاسو څنګه برابر کړل؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم په 3 تاریخ باندې موږ ته عبید ریپورټ کړی دی چې زما زوی بې درکه شوی دی هغې کې موږ انکوایري شروع کړه بیا موږ ایف آی آر درج کړ ایف آی آر درج کېدو نه پس موږ خپلې هلې ځلې تفتیش شروع کړ نن تقریبا داسې 7:30 بجې وي چې ما ته یوه انفارمې اطلاع راکړه چې یاره د کوټ کلي کې وله کې یو ماشوم لاش پروت دی په دې اطلاع باندې رالم ناش مې اوچت کړ هسپتال ته مې یوړه پوسټمارټم دپاره مدیانو ته مې اطلاع وکړه مدیان راغی پلار یې تصدیق وکړ چې دا زما زوی دی ډاکټر صاحب د هغې پوسټمارټم وکړ په هغې باندې هېڅ قسمه نشانات تشدد یا جنسي زیاتیات هېڅ قسمه خبره نشته په هغې کې ډاکټرانو صاحبانو دا رای ورکړه چې دا د ډوبنې یعنې د ډوبېدو نه د مرګ واقع شوی دی کم از کم 10-12-13 دن مخکې واقع شوی د ډاکټرانو د رای مطابق بس پوسټمارټم وشو او ماشوم خپل موټر ته حواله شو ډاکټرانو دا تصدیق وکړو چې دا مړی په دې اوبو کې د 13-14 ورځو نه بالکل په کوم ورځ دغه شوي په ورځ نه دا تصدیق وشو چې دا 13-14 دن نه مخکې د مرګ واقع شوی دی تاسو هم د دې نه پس تفتیش کړي وي که نه لکه کور یې کوم ځای کې دی والي کوم ځای کې ده بیا د دې والي نه چې کوم دی هغه ځای ته راځي نو هسې څه نظر نو بس دا خو ماشومان دي یا کرکټ سبا کرکټ ګراونډونه دي او کرکټ یې لګي نو ماشومان هم د کرکټو د لوبو پسې ګرځي نو یو ترې معاذ نومې دی چې هغه کرکټ له روانو کېدای شي هغه پسې تلي د هغې د عوامو د رایې مطابق خو دا هېڅ قسمه داسې خبره نشته او دا په اوبو کې دغه شوي دي د ډاکټرانو د رایې مطابق هم نه دي چا سره دښمني شته نه په چا شک شبهات شته او بل غریبانان خلک دي داسې چا سره ډیمان ومانتي نشته چې چوسه دا به پوښتنه کوو که نه څنګه چې یو خو ډاکټري رایې ده د پولیس رایې ده چې یاره آیا دې ځای ته چې دا ماشوم په دې اوبو ته پرېوځي نو څوک پوهېږي نه داسې دا پټي دي او دا ټیم ماښام ټیم دی د جمع ټیم دی بې د یاده پټي دي دا کوم ځای ته چې دی پروت دی نو دغه ځای کې چې کوم دی یو نالی ده او هغه نالی چې کوم داسې یو نرۍ غوندې پوله ده نو هغې باندې که روغ انسان هم رواني نو خپې ښویږي دا خو ماشوم نو کېدای شي ښویېدلي او دغه ته پروت دی